اسماعیل د 12 کالو شو. ابراهیم علیه السلام راغی، خوب یې ولید د شپې. هغه بچي ته وایي بچې زه چې ځو که نه قرباني وکړو. چاړې مو اخېسته، رسۍ مو اخېسته. بیبي ورته وایي څه کوې چېرته دی؟ ویې لږ غوندې قرباني به وکړو. بیبي دا سوچ وکړه چې چېرته ګډ چیلې به للی موږ له به غوښه راوړي. ابراهیم علیه السلام مخکې دی، دا ماشوم بچی ورپسې دی. سلونه عمر د ابراهیم علیه السلام زیات دی او دقه یو نیازبین بچی دی. الله ورته حکم وکړ وایي دا بچی دی حلال کړه. الله دې ته امتحان وایي. اوس به څه کوې؟ زما او د پیغمبر خوب کې فرق دی. زموږ خوب څه شرعي دلیل نه دی او د پیغمبر خوب شرعي دلیل دی واحد. بس الله حکم وکړ او بچی ځان سره روان کړ او د ابراهیم علیه السلام ایمان ته مه ګوره او د الله سره مینې او عشق ته مه ګوره. عاشق ما درته وایي د حج مثال در کوم. عاشق معشوق ته وایي دقلته ودرېږه په دې نور. رښتیا وایه که دې وایي چې نه 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 نور ته څنګه ودرېږه؟ دا عاشق نه دی، دا څه خودغرضه غوندې شی دی. او چې وی ولاړ به هم دی نور ته دا عاشق دی. عاشق نظر صرف په معشوقي په بل چا نه. یو جنۍ روانه وه په لاره، یو هلک ورپسې روان. دا غریبه چې کوم خواته ده هلک ورپسې ځي، دا چې کوم خواته هلک ځي دا داسې تاویږي داسې تاویږي. جنۍ پرې پوه شوه. جنۍ ورته مخ وراوړه هلکه دا څه ما پسې ګرځې ما پسې وجیرې نه مې خوښ یې پته مې نه ما کې څه خوښ دي ستا دا لاس پې مې خوښ دي دا چال مې نه خوښ دي دا وجود مې نه خوښ چې ته کوم خوا دي درپسې وایي دروغ وایي وایي قسم دی که دروغ وایي وایي زه دې خوښ یم وایي وایي ما نه وروسته د ما خور را روانه ده ما نه زیاته ښایسته ده وجود یې د ما نه زیات ښکلی دی قد یې د ما نه زیات مزېدار چال یې د ما نه زیات مزېدار ما پسې شاته را روانه ده بس د فورا شاته وکتل چې واقعي به دې نه زیاته ښایسته وي زیاته مزېداره به وي خو چې شاته یې څنګه وکتل خور خو نشته بیا دې جنۍ ته وکتل جنۍ ورته وایي د سپي زویه ای د خرې زویه دروغجن بچیه ما سره مینه ده ما سره مینه بل خوا دې ما خوا اړوه خو چې ما درته وي بله ما نه ښایسته خور مې را روانه ده نو پوه شوې چې هغه د دې نه زیاته ښکلې ده نو خو ما سره مینه نه شوه که نه ما سره مینه وه دنیا نه به راته زه ښایسته ومه ما نه به دې مخ نه اړولې لږ سپي بچیه او کېړی راوچته کړه ودرېږه چې یو څو دې ووامه چې ته بیا د عشق دعوې نه کوې خرې زویه وده ورک شه ما پسې را نه شي په شرمونو دې وشرم د عاشق نظر به په چا وي مانځه ته چې ودرېږي نظر به د چا ته وي الله ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الله ته به نظر او که ته په مانځه کې داسې اخوا دېخوا اخوا دېخوا مړه دا څه مونځ دی دا زموږ د عشق والا مونځ نه دی عشق والا مونځ وکړه عاشق دې ته وایي ابراهیم علیه السلام نظر په بچي نه دی په چا دی په الله قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم څنګه دی قل كان آباؤكم وأبناؤكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله وكذا الله نا دا الله دا رسولنا دا الله پلار کې د جهادنا د خپل پلار زوی قبیله مال دولت مساکن ترضونها کورونه غوره ښکاري د خدای د قهر انتظار وکړي هر څه نه به الله مخکې هر څه نه به رسول مخکې او هر څه نه به د الله په لار کې الله وي دا سر ورکوه مال ورکوه مال څه شی دی دولت څه شی دی سر هم ستا نه قربان ابراهیم علیه السلام دغه یعنی چې ورته الله حکم وکړه بچی دی حلال کا او یا یو نیازبین بچی او پلار هم بوډا او په بوډاوالي کې الله ورکړی دی او بچی ته اسماعیل غوندې بچی ښایسته مزې ده نو څه به یې ویلي یا الله بس سر و چشم ستا حکم منو خو دې حکم کې ترمیم لګو کا یو شل ګډان به حلال کړو لږ ترمیم وکړه ډېره ګرانه ده قسم په خدای که دا سوال ابراهیم علیه السلام کړي الله دې حکم کې لږ ترمیم وکړه یا به داسې ویلو چې الله زما خو لاس نه ورځي نو چې ستا نه دی خوښ په دنیا کې د ژوند په مې لالی نو خدای په خپله جده مړ قسم په خدای که دا سوال یې کړی الله وی حلال کا بس راغی بچي ته وایي بچي دا چې ځو قرباني کوو ټیک شو بچي ورپسې د رسۍ چاړې واخېستل مکې نه ووتل مینا ته دې به چغې وي چې مور یې خو ونري که نه د ده وینه به په ځمکه تویږي چې مور خو یې ونه ویني که نه مینا ته روان چې مینا ته روان دي هلته کې شیطان خپل کار کوي شیطان راغی او اسماعیل علیه السلام ته وایي چېرته دی د پلار سره ځم وایي څه کوې وایي قرباني وایي قرباني ستا لالی د 1200 کالو دی ښه 1200 کالو اسماعیل او ورته څه وایي وایي ما غوندې بچې ابراهیم غوندې پلار څنګه به حلال کې زه خو د هغه نیازبین بچې یم خو ما ښکلی او بویی مې چې راشي
او شام نه زرګونه کیلومتر ما ملاقات لرازي ما کتول راځي او چې ما غیږ کې والی نو ما خپل کې ما بویي ما نه خوله شونډې نه جدا کوي نو ابراهیم غوندې پلار رحم دل ما غوندې بچې الالول قمقل بچیا ما لالی شیطان د انسان په شکل وایي ستا پلار وایي چې ما ته الله ویلی دی ځکه دی لالی وایي داسې وایي چې الله ورته وایي ما لال مې دی کي ځه ورک شه خدای دې بېخوند او یو څوک کاڼي ور راواخېستل هغه شیطان یې بې وویست ماشوم دی ګوته چې څه مخکې راغی بیا وله شیطان راغی بیا یې ورته وسوسه اچوله بیا یې وویسته چې څه مخکې لاړ ابراهیم علیه السلام له ورغی وایي دا څه کوې وایي قرباني کوم وایي زوی لالی او به پوه شو چې شیطان دی وایي دا ماشوم دی ازمین بچی وایي الله راته ویلي دي نه مه کوه الله ته ووایه چې دا حکم دله بدل دا بچي به څنګه لالی لاس به دې څنګه ورځي ته څه کوې هغه هم کاڼې واخیست خر بچیا ما ته دا خدای حکم کې رکاوټ پېښی یو څه غدار یې پې وکړ شیطان غیب شو هغه ادا د الله خوښه شوه نقشه د الله خوښه شوه نو اله به د حج پوره کوم چې اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام کوم ځای ته کاڼې ویشتې دي هلته ته هم کاڼې ولې د خدای د مینې نقشه د الله خوښه ده نو حاجیان صاحبان راځي نو په 3 ورځو کې دا شیطانان ولې اوه کاڼي ځان سره د مزدلفې نه راواخ او یو شیطان نه دی جمره د کاڼي سلې دی او موږ خلک ورته شیطانان وایو یو ولید په اوو کاڼو بل ولي د څوک 4 ورځې او څوک 3 ورځې ولې ها او بعد پکې قمقله مې کنه ما یو زمانه کې یو ښځه ولیده پښتنه وه پښتنه ځکه وه چې انداز د پښتنې پته لګي غټ بړونې په سر و هغه چې څنګه رانږدې شوه نو داسې یې کړې د خولې له دا موټی ګوتې یې وړه چوپې کړه او تندي له یې بیا وړه هغې ویې ګنې دا څوک زیارت دی دا دنیا والا راځي مې ترورې مې زیارت نه دی خدای دې مې مرداره که بیخ دی وځه مونږ دی وخېجه شیطان دی وایي ښه نو کېړی ته یې ګوتې کړی نو هلته شته بعد کېړی یو کس مونږ سره یو ځل په ګروپ کې را روان و مزدلفې نه راته اوس ګوتی کې غټ کاڼی اچولی دی ما په دې څه کې یاره وایي دا مې په کار دی نو مې کې پې زه خو په پیچو څه مې کې وایي دغه شیطان خبیث مې ولم فرېده مې چېرته مې دا کېره په ارام سړیه څوک غټ کاڼی او څوک شیطان نه دی ښه کاڼي ویشتل دي سلې ویشتل دي په کاڼي ویشتل دي د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام نقشه د الله خوښه ده چې هغه نقشه ته پوره کړي بس او خو خفه کېږي شیطان چې دا ما هغه ځای وویشت چې کوم ځای ته اسماعیل او ابراهیم ویشتې وې که ته دلته ولاړ وې نن مې ته هم ویشتې تا نه د هغوی نفرت و په کاڼي وویشتې زه هم درنه نفرت کوم هغه ځای ته کاڼي وړم چې کوم ځای ته ورته ولاړ دی رضان للرحمن د الله د خوشحالولو دپاره دا ولم او ستا د خفه کولو دپاره ولم دا ولي شیطان هغه دا خوړه چې مخکې اسماعیل علیه السلام بوته نو ورته څه وایي ابراهیم علیه السلام یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک بچې ما خوب ولیده تا لالومه او د پیغمبر خوب وحی خوب مې ولید او ته څه وایي پلار چې پیدا د کوم پلار نه دی نو هغسې وایي که اوس هم خلک وایي مړه د پلارکي زوی نو څوک د هغه زوی پلار نو که پلار یې ښي نو ښه ورته وایي او که بد وي نو بد ورته بچې پیدا د ابراهیم نه دی خوی د ابراهیم خصلت د ابراهیم ایمان د ابراهیم یقین محکمه د ابراهیم علیه السلام او ورته څه وایي دا نه وایي چې بابا ډېره ګرانه ده الله ته حکم وکړه چې دا حکم بدل ولې الله نسخه کوي ترمیم پکې وکړي دا بچې نه قسم په الله کې ویلي دی نه دی ویلي چې بابا ټیک شو ما تا ته الله حکم وکړه چې بچې حلال کا یعنې ما وجني ما دې په بله طریقه ورکړي ستا په لاس مې دی نه لري دی هم نه دی ویلي الله ته سوال وکړه نه 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 سوی ورته یا ابت فعل ما تؤمر بابا چې څه اډر دی کوه بابا چې څه اډر دی کوه ستجدنی ان شاء الله من الصابرین که دا خدای خوښی ما به صابر ومینې نه به چغه ووام نه به وی وکم نه به لاس وړفم نه به خپه وړم پلار خوشحاله شي بابا یو څو خبرې دي مرګ نه مخکې خلک وصیت کوي ماشوم د اسماعیل پلار غوندې خوی عقل پروت دی بابا یو څو وصیت دي دا ومن یو وصیت مې دا دی چې دا جامې رانه مخکې وبس که کله حلال شم دا جامې به بیا شلېږي چې وبس د زما مور به وایي چې بچې دې راله په زور وجلی او چې جامې مخکې وباسې زما مور ته به وایي چې په خپله رضا ګورې دا روغته دې جامې مخکې وبس کمیس مخکې پرتوګ نو کمیس مخکې وبس نمبر 2 بابا چې بیا ما حلالی نو
زما سر لاندې کا او شا مې ځان ته کا ستا ما سره ډېره مینه ده او زما ډېر خوښ یې نو که زما او ستا سترګې سره میلو شوې نو زه ته باندې شی لالون نو د الله په حکم کې نارستی او تاخیر به راشي فلما تله للجبین ما له وړئ چې زما او ستا سترګې یو بل سره مخامخ نمبر 3 شاړه دی باباجي ښه تېره چې د خدای حکم کې ناراض رانه شي او نمبر 4 کله چې ته ما حلال کې زما دا کمیس به زما وینه کې ولړئ ما مور به ما پسې ډېره خفئ ما مور به ما پسې جاړي زما دا د وینو لړلې کمیس به والې زما مور له به یوسي زما مور ته به زما سلام ووایې او سلام نه پس به زما مور ته ما دا پیغام واورئ ته به اسماعیل پسې خفې ابا یادې کله چې د هغه یاد را یادېږي دا وینه دا کمیس دا بویه ما به دې مورې تسلي کېږي شاید زما وروڼو دې ته قرباني وایي مونځ موږ نه شو کولی د خدای لار کې حج در باندې فرض دی موږ باندې جوړو زکات څلوېښتمه حصې ته موږ باندې جوړو قرباني دې قیامت په ورځ به موږ هم ولاړ یو دا خلک به هم ولاړ الله به وایي ما تاسو وکړل ته څه کړي اسماعیل نه زیات نیازبین وې ته ابراهیم نه زیات ته ما ته نږدې وې زه به ما مزدونه کړي دي ما روجې نیولې دي ما حج کړی دی ما صدقې ورکړې ما ذکرونه کړي دي او ستا قرباني ملا خو د اسماعیل قربانی ته وګور ما ګډه لال کړی دی ما قرباني کړې ده او تا هم کړې ده خو د ابراهیم قربانی ته وګوره دا به څه قرباني غوښې له دې هر څه کړي دي دې ته قرباني وایي پیغمبر د خدای په مخلوق کې الله ته ډېر خوښ شخصیت دی کمیسې دې لر کو بابا وایي زما وجود به نه تړی لاس مې به نه تړی ماله د اسمان فرشتې مې تماشې له راځي هغې به وایي چړی نو په زور اعلان کړی دی لاس مې زما مه تړه ابراهیم علیه السلام چاړه راکاږي کار نه کوي یاره داسې وکړه بابا زما د خپل لاس مې وتړه داسې نه چې ته چاړه راکاږي او زما اختیار بدل شي او زه ټوپونه ووایم د خدای حکم کې ناراض سره نه شي زما وروڼو دغه نیازبین بچی سملاو او لاس مې ورته تړلې او چاړه یې ورته تېره کوله د دې بوډا په زړه به څه تېرېدل لیکن د الله حکم دی د رب العالمین اړر دی د خدای حکم د سر و سجود دا هم نه چې لس بچي دي د یو به قربان کوم دغه یو دی چاړه یې تېره کړه ورته مخې لاندې کړه چاړه راکاږي چاړه کار نه کوي زور لګئی بابا لا دا ته ما وې تېره کا کنه بچی تېره ده زور ورکا زور لګو چاړه کار نه کوي زور لګئی اوس چې چاړه ځمکې ته راغورځول چاړه ورته وایي خلیل استغفر که د رب جلیل ومنم ته وایې پرېږده هغه وایي دا الله وایي دا الله مهربانه دی وفدیناه بذبح عظیم ان هذا لبلاء مبین او دا واضح او ښکاره دا الله ازمایش دی ازال بهترین او دا بدلو پګړ بدلو بس ما ته پته ولګي د ستا د قربانۍ هغه د جبریل علیه السلام را روان دی ګډ ورسره دی الله اکبر الله اکبر بس اسماعیل علیه السلام پوه شو هغه لا اله الا الله والله اکبر ابراهیم علیه السلام وی الله اکبر ولله الحمد دا هم د الله خوښه شوی دا تکبیرات تشریق به وایي اسماعیل علیه السلام پاسېد ګډی لال الله خپل حکم کې ترمیم راوست نسخ راله هغه ګډې د مکې په فقراو تقسیم کړه یو فړ او ډېرې زمانې پورې د حجاج ابن یوسف او د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه زمانې پورې دا هغه ګډ ښکرې په بیت الله کې د نوې ذات دی هغه ادا د الله خوښه شو هغه عاشقانه رنګ د الله خوښ شو هغه نقشه د الله خوښه شوه دې ته عاشق وایي په بچي نه دی دې ته عاشق وایي بچی په ځان نه دی دې ته عاشق وایي ابه ته دغه قرباني به کوې دمې شکر ورته وایي دغه جمرات کاڼي به ولې ګنې حج به دې ناقص زما وروڼو وخت ختم شو بله جمعه کې به دا خبره درته مکمل کړم انشاءالله العالمین او د حج ټوله نقشه عاشقانه نقشه ده عاشقانه نقشه او د حج مکمل نقشه د الله سره د مینې او د محبت نقشه ښکاره کول دي چې په صحیح معنو کې سړی حج وکړي
او شیطان وسوسه ورته نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فرمای العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. یو عمره دې وکړه پسې دې بل وکړه، دې منځ کې څومره ګناهونه شوي دا ختم. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. او چې مقبول حجي د عشق په نقشې د الله د پیغمبر د سنتو دایره کې د نه ليس له جزاء الا الجنه، دا غیب به د جنت نه بل بدل شته دی نه. الله دې موږ تاسو ټول د بیت الله حج لبوځي. خدای چې کوم دوستان تللی دي حجونه کړي دي ټول قبول کړي، د ټولو حجونه قبول کړي. کوم چې لا پاتې دي لا نه دي راغلي الله په خیر او عافیت یې راورسوي. الله زموږ د ټولو مرګرو چې څومره زما بیان څوک اوري او څوک دلته دي او څوک بل ځای اوري د په قسمتونو کې ولا د بیت الله حج لیکي. خدای کوم غریبانان یو ته غریب نه، کوم بېوسه یو ته بېوسه نه، تا سره هر څه شته خدای تا هر څه کولی شي. خدای موږ ټول د بیت الله د حج تلو توفیق راکړي. الله ته زموږ نه راضي شي. خدای د سختو ازمایښتونو نه وساتي. الله بیمارانو له شفا ورکړي، مړي مو بخښي. زه نو مې یو څوک مړي شوي زموږ په دې بدرخیلو کندې کې ده علمزیب دی خور وفات شوی ده. دعا وکړو چې الله تعالی مغفرت نصیب، الله د آخرت خوشحالي نصیب کړي، الله ټول وارثانو له صبر ورکړي. امرور وفات شوی دی بلال بجلی نیولی و، هغې ته هم دعا وکړي چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي، خدای پاک یې وارثانو له صبر ورکړي، الله یې د نورو غمونو نه وساتي. د دوی ورور وفات شوی و، دعا وکړي چې الله یې مغفرت نصیب کړي. څومره مردګان دي الله دې ټولو بخښي، الله یې د آخرت خوشحالي نصیب کړي، وارثانو له دې خدای د ټولو صبر ورکړي. الله موږ د غمونو نه وساتي، الله بیمارانو له شفا ورکړي، قرضداران د قرضو نه خلاص کړي. خدای دا بیان چې زموږ څوک اوري څوک یې ویني دلته دي کې لرې دي ټول له دنیا او د آخر خیر او برکت او خوشحالۍ ورکړي. الله ته زموږ نه راضي شي، الله زموږ نه راضي شي. الله د سختو ازمایښتونو نه مو ساتي، موږ د ټینګې نه یو ورته موږ له د خوشحالۍ زندګۍ راکړي، په دنیا او په آخر کې خوشحالۍ زندګۍ راکړي. ډېر دوستان د لرې لرې ځای نه مانځل راځي، خدای په یو قدم اجرونه ورکړي، برکتونه او خوشحالۍ ورکړي، او خدای زموږ د زړه حاجتونه او مقاصد پوره کړي. آخر وخت کې خدای ایمان نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک.